احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. د خلکو دا ګمان دی چې بس مونږ په ژبه باندې کلمه د لا اله الا الله ویلې ده او مونږ به په دې باندې پرېښودی شو وهم لا یفتنون او په دوی باندې به ازمیښتونه او تکلیفونه نه راځي. مطلب دا دی چې په دین اسلام کې به تا ته تکلیفونه مصیبتونه میلاویږي، صرف په دې خبره باندې ته نشي پرېښودلی چې ته ووایې ما ایمان راوړی دی او بس اخوا به نور تکلیف نه رارسي. تکلیفونه به رارسي. الله تبارک وتعالی فرمایي مصیبتونه به رارسي، صرف په دې خبره باندې نشي پرېښودلی چې ته ووایې ما ایمان راوړی دی. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نو په دین اسلام کې تکلیفونه به میلاویږي، مصیبتونه به میلاویږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او دا هغه نعمتونه او دا هغه خوشحالي ولیدلې. نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی تینه تپوس کو جبرئیل جنت څنګه وو؟ نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه به خامخا د جنت لپاره تیارې کړي ته به ځان را رسي. داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان د جنت لرا رسي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمایي وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړي دي تر اوسه پورې سترګو لیدلي نه دي غوږونو اورېدلي نه دي او د یو انسان په تصور کې د هغې خیال هم نشي راتلی، د انسان په زړه کې د هغې تصور او خیال هم نشي راتلی. داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت ته ځان را رسي. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه، جهنم وینا. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو، د جهنم هغه بړکای ولیدله، د جهنم هغه غصه ولیدله، د هغې عذابونه ولیدل. چې واپس راغی وی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو تم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته هغه رانشي، چېرته به هم دې جهنم ته رانشي. بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی جبرئیله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشا وکړه. ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی، ډېر ښکلی ما تیار کړی دی، خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه؟ د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو، کوم اعمال دي د جنت د تلو، کوم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی، که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي. دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي، په مصیبتونو باندې دي. څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي. لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته وایي دا ګران کار دی که نه، غرمه خلک خوبونه کوي او ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي. لنډې لنډې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې. په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي. سخته ګرمي به وي، تږی به وي، وږی به وي، خو روژه به نیسي. دا تکلیفونه نه دي، روژه به نیسي. دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه.
تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلل ښه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله د یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځانو نشي رسولی نو وی الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پرې اوچتې کړي د دې درجې پرې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي خو دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پرې راغی د په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که که نبی علیه الصلاة والسلام خو فرمایل زه که وږی یم خوشحاله یم او که په ګېډه موړ یم خوشحاله یم ځکه چې په ګېډه باندې وږی یم که نه نو د الله تبارک وتعالی ته دعا کوم الله ته عاجزي کوم او که په ګېډه باندې موړ یم نو د الله شکر ادا کوم خو به هر حال مونږ خو لا دغې درجې ته نه یو رسېدلي که نه په مونږ باندې چې کله مصیبت راشي مونږ له پکار دي چې مونږ وایو الله دا مصیبت ستا د طرف نه راغلی دی الله دا مصیبت په رانه ته لرکوي الله دا رانه لري که زه د دې برداشت نشم کولی دا مصیبت راله په خوشحالو بدل کړه د الله نه به داسې سوال کوي ښه بدې ردې به نه وایي نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړی یو مقام جوړ کړی دی هغې ځای ته رسېدی نه شي الله په ده باندې بیماري راولي بل تکلیف راولي دی پې صبر وکړي د هغې صبر د وجې نه الله تبارک وتعالی د ده درجې اوچتې کړي او ګناهونه ترې ختم کړي ګناهونه ترې څه کړي ختم کړي روایات کې خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه که نه په دې ورته هم الله اجر ورکوي په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې ده ته یو تکلیف میلاو شو نو کله چې جبرئیل علیه الصلاة والسلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خبردار د الله سودا ګوره ګرانه ده د الله سودا څه ده ګرانه ده د الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل داسې آسان کار نه دی تکلیف په برداشت کوي زموږ استاد به فرمایل وي دا څه د لون خوړ خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه الصلاة والسلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تله ګران دي صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي نو چې جبرئیل علیه الصلاة والسلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و جهنم په څه کې پټ و په مزو کې پټ دی ځکه چې عیاشۍ دي خوشحالۍ دي بدکارۍ دي غلا ده زنا ده بل عمل دی بل عمل دی ټولې خوشحالۍ ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه د هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کوي نو چې ستا زړه سمني او غږ کوي خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې نو چېرته به ځې جهنم ته به ځې که نه نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و نو چې جبرئیل علیه الصلاة والسلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي ورنه اکثر خلک هم دې جهنم له راځي دې جهنم ته به داخلېږي الله ته دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به پې تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دی دومره به په هغه باندې څه وي تکلیف زیات وي
الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و. اوس مې وظیفې شروع کړې مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم سمې نه خوري. داسې وایي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. نو زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی په ستا درجې اوچتې کړي دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړې ده که نه نو د هرې سختۍ سره بیا څه دي خوشحالۍ دي. د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ دي. خو د دین اسلام د پاره دا نه چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا وایي چې وروسته به خوشحالي راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړی الله تبارک وتعالی په بیا ښې ورځې راوستې دي. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و. جایداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسی هغه چاته ویل شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي بس دغه نگرانی دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د پلار مجوسی و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د پلار و. هغې اور نگرانی به د پلار کوله دومره پکې مخکې و. بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی به پټیو جایداد و هغې ته به تو راتو د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جایداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه وه د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته وایي د اور عبادت ولې کوئ د الله عبادت ولې نه کوئ د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دننه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې ول عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دننه کوي نه دا خو سیزل کوي نو هسې عبادت کوي سوځي دی او عبادت هم کوي. عبادت د چا وکړم وي د یو الله بندګي وکړه. بهرحال د هغې دا خبرې د زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کو. نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه د وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوته او هلته کې به عبادت کو. پلار یې پې خبر شو چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو. سلمان فارسی رضی الله تعالی ډېر زیات ووخو. ته ما ته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو. ډېر زیات یې ووخو حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وایي تړو. بهرحال دا هغې عبادت خانې والو ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی وایي زموږ غټ مرکز په شام کې دی وایي که چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي. هغې ورته وایي ټیک ده. بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته یې سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو که ته راسره ملګری کېږي روان شه. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کولو کو هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو. چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کوم غټ عالم دی هغه دلته کم یو دی چا ورته یو تن وښوی دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و
د دغه خدمت شروع کړه، خپله ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی یم، خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی. هغه ورته وایي ټیک ده زما سره به د به د هغه خدمت کوو، زده کړه به یې ترې کوله. خو هغه پادري ډېر ښه سړی و، ښه سړی و، نیک سړی و. د هغه خدمت کو خو بوډا و. نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو، د ځنکدن ټیم و، بیمار شو، نو ده ورته وایي ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم، وطن ته واپس تلی نه شم، چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم، ما ته خو هم سلار وښیه که نه. نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو، وایي په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی، ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم. بهر هر دغه پادري مړ شو، دوی دفن کو. چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله تعالی خپله کډه کندرې راواغسته، روان شو، لاړو هغې بل فادري له ورسېد. هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم، هغه مړ دی، خو هغه راته وایي چې د خواله به لاړ شي. هغه ورته وایي ټیک ده. ده د هغه خدمت شروع کړو، د هغه نه یې زده کړه شروع کړه، خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی وایي ټیک سړی نه و، هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک رخ کړی و، خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و، پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې، په څه طریقه یې جمعواري کوله. ما د ده خدمت کوو، دی هم بوډا و، وی دی رانم په مړ کېدو شو. نو ما ورته وایي چې ته خو مرې، خو زه به چېرته ځم. ده راته درېیم تن یاد کو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي. بهرحال دی هم مړ شو. چې دی مړ شو، وی هغې ځای نه روان شوم، هغې درېیم پادري له ورسېدم. وی هغه هم ضعیفه سړی و، دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده. هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم. وی هغه راته یوه خبره وکړه، هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه، ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی. اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ایستلي دي. اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه یې تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه، ته د هېچا خواله مه ځه. خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی. مونږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او مونږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی. نو ته د هېچا خواله مه ځه، د آخرې زمانې د پیغمبر تلاش شروع که زمانه پس. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي هغه به زه پیژنم څنګه. دغې فادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي. وی کمې وی یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي، تش بیابان به وي، شګې به وي، شینکې به پکې نه وي. یو دا علامت دی. وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي، کجورې به پکې زیات وي. وی دریم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه، خوري به یې نه. او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به یې هم. او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به یې مهر نبوت وي. دا 15 علامت دی. وی دا 15 خبرې چې دی پکې وموندلې که نه دا د آخرې زمانې پیغمبر دی. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي وایي دغه فادري مفات شو، مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه راووتم او ځان له مې څه ګډې بیزې واغستې، تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بیزې به څارومه. دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه، نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم، د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم. ګډې بیزې مې واغستې، ځان مې تجارت هم کو، هغه مې سرولې هم په خشکو په بیابانونو باندې به ګرځېدم. وی یو قافله را سره میلو شوله، وی د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ؟ وی ما ته وی چې موږ د مکې یو. ما وی چې یاره دا داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یئ چې ته چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي. هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سړی دی، د پیغمبرۍ دعوه خو کړې یو هلک راوتی دی. ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی؟ وی چې او. ما وایي چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده؟ چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي، نو تشې شګې دي، شینګي پکې نشته. ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو، اول علامت مې وموندو. بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی، د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو. ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي ته ځان سره بو نه ځئ؟
دوی راته وایي چې ولې نه، چې کله موږ واپس ځو ته را سره لاړ شه که نه. ما ورته وایي چې ټیک ده. بهر حال دې قافلې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځو که را سره ځې. ما وایي چې زر سره ځم. د دوی سره مې واپسي وکړه، روان شوم. دغه کسان ډېر ظالمانو ختل، دغه قافلې والا. زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې رانه هغه په زور واغستې، هغه رانه هر څه واغستل. او زه یې پرې نه ښودلم، زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم. په هغې وخت کې به دا وینځې غلامان خرڅېدلو. منډایي ته بوستم، د تجارت قافله وه. هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی، مونږ یې خرڅو. ما ډېرې چغې ووهلې چې زه غلام نه یم، آزاد سړی یم، آزاد سړی یم. چا منله؟ هغه روغه قافله وه، د هغې خبره خلکو اورېده، زما هغه چا نه اورېدله. په منډایي کې خرڅ کړم، غلام یې رانه جوړ کړو، سامان یې رانه مو اخېستو، غلام یې رانه هم جوړ کړو، خرڅ یې کړم. چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل، ډېر زیات مې وچړل. ما وایي چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو، د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو. د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه، او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسوم، دین حق قبول کړمه. نو هغه خو زه غلام شوم، زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی. اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کوي. نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو، چې غلام به وتښتېدو نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو، وجې به بیا چې کوم ځای به چالان دی کوي وایي وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی. نو تښتېدی خو هم نه شم، ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو. ډېر زیات مې جړل الله ته. بهر حال دا چا چې اغوستی وم هغه په بل خرڅ کړم، هغه په بل خرڅ کړم. څه ډېر ځایونه خرڅ شوم، تقریبا 25 ځایه خرڅ شوم. په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي و، هغه واغستم. چې هغه واغستم هغه روان کړی وم، بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي. ما ورته وایي چې دا کومه علاقه ده؟ چې دا یثرب دی، یثرب. کجورې پکې ډېرې وي. زه خوشحاله شوم، ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو، ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده. علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو، عمرې له لاړ شو، بیا مدینې منورې ته ځې که نه، نو په بس کې چې ناست که نه، او کله د کجورو باغات شروع شو، د کجورو باغونه شروع شو، نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والا دي، د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي. چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه، الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي. چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته، نو چې کله د کجورو باغات شروع شو، د کجورو ونې شروع شوي، د دغې ځای نه څه شروع کا؟ درود شریف په شروع کوي. دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده. د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي، د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي. ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده. ما وایي چې کیدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي. بهر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله، او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي. ما به له ډېر په اخلاص کار کو، نه را باندې مین هم ډېر زیات و. لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو، په کجورو کې کار مې ولکو. په دې کې ناڅاپي چغې شوې، شور شو په مدینه منوره کې. زه لږ ودرېدم چې دا شور د څه شي دی. تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتې او دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه. وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه، هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو. پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی. ما وی چې زه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو، دویم هم پوره کړو. ویلاړ رالم خپل مالک لره. مالک ته مې وی چې ما له لږې کجورې نه راکوي، غلام دی که نه. ما ورته چې ما له لږې کجورې نه راکوي، زه د دغې سړي خواله ځمه، ځان سره به لږې کجورې ووسمه. هغه راته وی چې ولې نه کجورې والتې که نه. د ځان سره مې کجورې واغستې، وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله. چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې. ما ورته وی چې زه سلمان فارسي یم، د فارس اوسېدونکی یم، خو دلته غلام یم. ما ته وی چې دا کجورې د څه دي؟ ما ورته وی چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده. نبی علیه السلام رانه واغستې، قبول یې کړې. خو ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ، تاسو وخورئ. ما ورته وی چې تاسو وی چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو، موږ پیغمبران صدقه. او دریم علامت خو هم پوره شو، موږ پیغمبران صدقه نه خورو. وی رالمه بیا د مالک خواله. څه ورځې پس مې ورته وی چې ما له لږې کجورې نه راکړه، زه هلته ورځم. وی چې واله که نه. بیا مې کجورې واغستې. چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم. ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي؟ ما ورته وی چې کجورې مې راوړي دي، خو دا تاسو قبولې کوئ. نو ما ته وی چې د څه کجورې دي؟ ما وی چې دا مې هسې هدیه راوړې تاسو لره. نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته، وایي خوړه، بیا ملګرو ته وی چې هلکه وخورئ.
وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو هم تقسیم کړه. ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو. اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی. د نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې کېناستم نو بیا پاسېدم. د نبی علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاسېدم. نو د نبی علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم چې اوس مهر نبوت وینم که نه، اخري علامت پاتې چې دا وینم. بار بار به د نبی علیه السلام شا ته تلم. خو ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا صادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم. ویلی خو مې نه شو. خو ما وی چې زه دا صادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم. نبی علیه الصلاة والسلام راباندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي. سلمان فارسي څه لیدل غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام داسې له ځان نه صادر ته وکړی، کمیس نه و. نبی علیه السلام دا صادر داسې له ښکته وکشه چې وکشو. وی مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پرې چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه، خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه الصلاة والسلام ته په ژړا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتله، دا مې لیدل غوښتل. نبی علیه الصلاة والسلام له رالمه په ژړا ورته شوم. ما ورته چې کلمه راته ووایه. د کلمه یې راته وویلله. ما ته چې سلمانه دلته راځه. ما چې د الله پاک پیغمبره نشم راتلی، زه خو پردی غلام یم، زه به ستا خواله څنګه راسم، زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم، څه وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه، عقد کتابت سره وکړه، مکاتب دې تا جوړ کړي، ووایه ورته زه به له دومره دومره پیسې درکړم ما آزاد کړه، دا عقد سره وکړه. ما وی چې ټیک ده. لاړم خپل مولا ته مې وی چې ما آزاد کړه، زه به درله پیسې درکړم. نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یې نه که نه داسې که نه. زما نه مولا ډېر رضا و. وی هغه راته وایي چې سلمانه دومره به سره راوړي، دومره به سره راوړي او په دې پلان کې باغ پټي کې راله د کجورو یو باغ ولګوه او چې کله هغې کجورو دانې شروع کړي نو بیا به خبرې کوو، بیا به څه کوو. ما وایي چې زما ارمان نه پوره کېږي، زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي، ته کجوره نه لکې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي، په هغې کې کلونه لګي. کجوره نه لکئ که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي. ما وایي چې دا ارمان زما نه پوره کېږي. رالم نبي علیه الصلاة والسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي. ما وایي چې د الله پاک پیغمبران نه کېږي. ما ته وایي چې ولې؟ ما ورته چې یو خو رانه هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دی، زه غلام یم. او دویم هغه و چې کجورو باغ راله ولګوو چې دانې ونیسي بیا به دې آزادومه، نو دا کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که، دا ورسره څه که پخه که. د الله پاک پیغمبر سره راسره کم دي، بس ته ورسره خبره وکړه، حق د سره وکړه، بیه ورسره پوره کړه. صحیح دی. زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا عقد راته منظور دی، دا راته څه دی بیه زمونږ منظور دی. وایي چې صحیح ده. هغه هم په خندا شو چې صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوي بیا به وروسته ګورو. صحیح شو. بیه مې ورسره وکړه. ده ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه الصلاة والسلام راپسې سوال جواب وکړي. سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي. د نبی علیه الصلاة والسلام خواله رالمه. نبی علیه الصلاة والسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله، دا سره واله. الله قربان شم د خپل محبوب نه. سره څوک چاله ورکوي؟ په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ، دومره خوښ، د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ و. وی سلمانه واله دا سره د الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي، دا خو نه پوره کېږي. سلمانه دا اوس ته خو ورته دا وتله که نه، دا خو ورته وتله. وی چې سره مې وړو، مولا له مې وړو، مولا ته مې چې دا سره وتله. وی چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل، هغې کې سره ولږ، ما چې وړو ولږ، خو چې څومره هغه ولي دومره وختل. دا د نبي علیه السلام سوه معجزه وه د نبي علیه السلام. ښه یو سره خو وشو، اوس کجوري به څه کېږي؟ نبی علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی. نبی علیه السلام راته وایي چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو، کجوري پکې درله. ما چې ځمکه برابر کړه نبی علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې د کجوري پکې کرل غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام ملګری شو، صحابه کرام ورسره دي، لاس په څوک نه ورړی، کجوري زه په خپله کرم. نبی علیه الصلاة والسلام تمامې کجوري په خپل لاس نحل کړي. الله په خپل لاس مبارک باندې نبی علیه السلام باغ ولګو، کجوري نال کړي. چې کجوري نال کړي، کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتلو ټولو کجورو بار ونیو په یو کټ کې. ویم کرلې کجورو څه ونیولې؟ دارې م ونیولې، باردارې م شولې، زر زر غټې شوې.
سلمان فارسی راغی د الله پاک پیغمبر کجورو خدانی کړي دي ته خو راشه نن دارې لکره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمام کجورو دانی نیولي خو په ټول باغ کې دوه بوټي داسې چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولې نبی علیہ السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولي دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولي عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کړلي دا پکې ما کړلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي نبی علیہ السلام وی دا وباسئ شابهله په خپل لاس مبارک پکې دوه ډکې نور نال کړو او چې څنګه یې نال کړو هغې دوه ډکو هم بار ونیو هغې هم څه ونیو بار ونیو سلمان فارسی رضی الله تعالی لاړ هغې خپل مولا له سره دې راته ویلي هغه مې درله درکړو او تا وی چې باغ راله وکړو چې کجورې وکړي بیا به ته ازاد یې راشه هغې دانې هم نیولي دي مالک چې وکتل وی سلمانه ته ازاد یې الله سلمان فارسی راغی او د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام د پاره به تکلیف برداشت کوي مصیبت به برداشت کوي غمونه به برداشت کوي تهمتونه به برداشت کوي الله دا به هر څه برداشت کوي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې گزار کوي نبی علیه الصلاة والسلام ته جادوګر ویلی او که نه وویلی کوډګر یې ورته ویلی او که نه وویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوگر ویلې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر ویلې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون ویلې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر ویلې دی شاعر ورته ویلې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانی د خوانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاخونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پړنی مبارک د وینو ډکې کړي دي شوی دي کدا نه دي شوی عائشہ بی بی ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره پتا باندې کوم ورځ ډیره سخته راغلی ده وی عائشې چې کله طایف ته لاړم که نه د طایف خلکو په ګوټو ویشتم هغه ورځ راباندې ډیره سخته وه راباندې ډیره سخته وه زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړي او تا به څوک معاف کړي ما تا ته به د دین په کار کې رکاوټ جوړېږي که نه جوړېږي ضرور به درته جوړېږي کله به دې په ذات باندې ګزار کېږي کله به دې په یو طرف ګزار کېږي کله به در باندې په بل طرف ګزار کېږي برداشت پکای دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه او ډېره آخره زمانه راوتې ده الله دې زموږ د دین اسلام حفاظت وکړي وروڼو ګوره یو خبره درته کوم ټیم ناوخته دی بلکل بس کوم به مانه بیا خبرې ډېرې اوږدېږي قیامت بلکل نږدې دی قیامت بلکل څه دی نږدې دی علامات ټول ښکاره شوي دي عربو ته بله ورځ د امریکې صدر راغلی دی د مسلمانانو قاتل راغلی عالمي سطح باندې د مسلمانانو قاتل قصابي د مسلمانانو راغلی دی د فلسطین د مسلمانانو د بچو قاتل عربو ته راغلی دی عرب چې د هغې زنانه ډرایوینګ د ګاډي نشو کولی هغې مخ بار نشو ښکاره کولی د عربو زنانه راغلی دي او د دغه ټرمپ سره په دواړه لاس باندې سلامونه کوي هغه سره ګفې لګوي تاسو په ټولو کتلي داسې ده که داسې نه ده د سعودي عرب زنانه راغلي هغه خلک چې هغه د حرمینو خادمین ځان ته وایي هغه خلک چې هغه د حج او د عمرې پیسې اخلي هغه پیسې هغوی ټرمپ له ورکړوي مسلمانان پې قتلوه قیامت نور څه ته وایي په قیامت علامات نور څه ته وایي څه وجې نه دا کار وکړو صرف د دې وجې نه چې دوبۍ برج خلیفه جوړ کړی چې زه د هغې نه غټ بلډینګ جوړ کړم زه د دوبۍ سره مقابله وکړم داسې ده که داسې نه ده زه د قطر سره مقابله وکړم بلډینګونو ته غټ جوړ کړم نبی علیہ السلام په هغې زمانه کې فرمایلي وو وی د اوښانو سره ونکي د بیزو سره ونکي په خپو باندې خپیال بې په سر باندې سرتور یوه زمانه را روانه ده چې دوی به د یو بل سره په بلډینګونو کې مقابله کوي دکه داسې ده نه ده د عرب په سر سرتور وکنو په خپو خپیال به وکنو د بیزو سرون کې وکنو د اوښانو سرون کې وکنو داسې وکړه داسې نه وه نن ملکونه یو بل سره په بلډینګونو مقابله کوي که نه کوي شاه سلمان وایي زه به د برج خلیفه نه په جده کې غټ بلډینګ جوړوم مقابله شروع کړې ده که نه ده شروع کړې قیامت نور څه ته وایي د قیامت علامات نور څه ته وایي عرب چې په غیرت په یادېدل نن هغې ټرمپ ته خپلې زنانه مخې ته پیش کړي دي په تحفه کې ورته خپلې ښځې پیش کړي دي دا ټیک خبره ده موږ به د عربو قدر کوو ځکه
چې مونږ له الله چې کوم کلام را لېږلی دی هغه ژبه عربي ده. مونږ ته په عربۍ کې زما قرآن په عربۍ کې ځکه زه د عربۍ ژبې قدر کوم. زه د عربو قدر ځکه کوم چې زما محبوب هلته کې دفن دی. زه د عربو قدر ځکه کوم چې زما پیغمبر په عربو کې راغلی دی. خو زه به د هغې عربي قدر کوم چې کوم زما د محبوب تابعدار دی. زه د هغې عربي قدر نه کوم. زه د نفس عربي قدر نه کوم. که د نفس عربي قدر کوي بیا به د ابوجهل قدر هم کوي. ابوجهل په قریشو کې دی که نه دی؟ ابولهب په قریشو کې دی که نه دی؟ عربي دی که نه دی؟ بیا به د عتبه او د شیبه او د امیه ابن خلف او د عبدالله ابن ابی ابن سلول د رئیس المنافقین د منافقینو سردار هم بیا قدر کوي. داسې ده که داسې نه ده؟ بیا به د رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول هم قدر کوي که نه؟ دا به قدر کوي خو کافر دی. موږ به د هغې عربي قدر کوو چې کوم د قرآن او د سنت او زما د محبوب تابعدار دی، چې د هغه خلاف کوي زموږ سره د دې عربي هېڅ حیثیت نشته دی. نبی علیه الصلاة والسلام د سلمان فارسی رضی الله تعالی په شا باندې لاس کېښود، په شا باندې، او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ای زما صحابو کو چېرته تاسو د دین اسلام نه واپس شئ که نه الله تبارک وتعالی به د دین اسلام دپاره نور خلک پیدا کړي او هغه به ستاسو نه زیات د دین اسلام خدمت کوي، ستاسو نه به زیات پاخه وي په دین اسلام کې. د نبی علیه السلام مراد عربو چې د عربو نه به زیات خدمت کوي د دین اسلام. صحابه کرامو ته وفرمایل د الله پاک پیغمبر زموږ نه علاوه به دا څوک وي؟ نبی علیه السلام سلمان فارسي د مټ نه ونیو، هغه به داخله کړي، هغه به داخله کړي. سلمان فارسی عربي نه و، عجمي و. نن د دین اسلام زیات خدمت عجمیان کوي که نه کوي؟ په ټوله دنیا کې ګوټ په ګوټ وګرځه، اسلامي حکومت په کوم ځای کې دی؟ په عجمو کې دی، په افغانستان کې دی، په عجمو کې دی، بل ځای کې په عربو کې اسلامي حکومت نشته دی. نو خبره مې دا کوله چې بالکل اخیره زمانه راغلی ده، خپل دین کنټرول کول ډیر ګران شوي دي. الله تبارک وتعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. ورونو دنیا خوږه ده خو دومره هم خوږه نه ده چې موږ پسې خپل دینونه پرېږدو. صحیح شو؟ نو موږ له د خپل نبی علیه الصلاة والسلام سیرت دا مطالعه کول دي، د خپلو صحابه کرامو سیرت مطالعه کول پکار دي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.